رجم الحبلى من الزنا اذا احسنت. باب رجم الحبلى من الزنا، باب دې په بیان د رجم د حاملې خزې، داسې حامله خزا چغا دغه حمل په وجه د زنا وی او دا حامله مزنیه چی وی احسنت واده کړي هم وی. دا حدیث دی چې الله په فضل او کرم سره په دې حدیث باندې د ډیرو خلقو مصالحت شو. اکل چې زمونږ د مشرانو شورا وا پای کې ګړبړې شنو دی حدیث کې دنه سم مسائل دي اما پیش کړو او بیا پای کې یو نقطه ویلا دو درې مرګورو ماته چې دا بخاری کې دا روایت چرته ده، حالانکه الوی شخصیت دي خدا زینې چې بیا اخر وخت څوک نه اوري کنه وی دوړو او پیچھے چھوڑو. نو دې حدیث کې غاڼې مسلې دي زبر لګي لګي درته وایم. مسأله دا د رجم الحبلى من الزنا اذا احسنت، رجم دغه حاملې د زناونه کله چې دا واده کړي وا واده شو بیا په زنا باندې پوجي د زنا حامله شو یعنی زنا یې کړو او علامه د زنا چې کوم دی یا اقرار دی یا گواهان دی یا سره زور د حمل دی، نو حکم څه دی؟ الرجم رجم دی او دا رجم چې کوم دی دا حکم شرعي د الله طرف نه دی. بس اوس وای قذیرا انوال الحق اے ګورا زبط تاسوی مخا د حدیث په تزوی مزه دې ترجمه کوم مخه تیر شوی او بیا رسو مکررات دي زب بیا ان شاء الله خوب کوم ته وای. ګورا عبد الله ابن عتبہ ابن مسعود فرمایا ان ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قال ابن عباس وی توجه کوي كنت اقرئ رجالا من المهاجرين ومزجما خود قران عظیم رجال من المهاجرین مشران علماء ہوتا. ابن عباس سے چھوٹے عمر والے سڑے دے وہ قرآن کے اللہ والا پویا ور کڑے وا نو دی ما اقرئ مانا ما خودنا کول د قران پاک رجال من المهاجرین د مهاجرین مشران ہوتا منهم عبد الرحمن ابن عوف پای کی زما شاگردانو کې عبد الرحمن ابن عوف مو. فبینما انا فی منزله یورزی زوما فی منزلی په منزل د عبد الرحمن بمنا په مقام د منا چحلتلو وهو عند عمر ابن الخطاب اور عبد الرحمن ابن عوف تلو عمر سیف سخا فی آخر حجۃ حجها په آخری حج د عمر چې عمر سیف تلو هغه دیشتم کال د هجرتو. ٹھیک شو اوس دې ځکه واکې راغ دې ځکه نری غونه خبره واره اے عبد الرحمن ابن عوف راغه او په دغه وخت کې عبد الرحمن ابن عوف ته په میدان مینا کې یو سړی ملاو شو اور اغیوی چیرې صدیق اکبر چې کله خلیفہ کېده نو پای کې شورای عامه نه و د چند افرادو په مشورې صدیق اکبر خلیفہ شو او علی خلافت بیا پورا چلے دا اوس عمر سیب دے نو کی چری عمر مرشی وفات شي نو زبا طلحہ ابن عبید الله د دې پلاس په بیعت کوم او دیب امیر کو خیر دې د شورا څه ضرورت ته خلاصه کسان به جمع کو دیب امیر کو دا یو سړی وې عبد الرحمن ابن عوف راغ دا واردل نو دیراغ عبد الله ابن مسعود ته وې دا عبد الله ابن عباس ته وې عبد الله ابن عباس لار عمر سیف ته دا خبره زغه کې دا عمر سیف ته وې عمر وی خان نن ما خام په خیمه کې دوی ټول جمع کوما او دوی ته خطبه وې بادشاہ وختو
عبدالرحمن ابن عوف له مشوره ورکړه چې دا تقریر دلته مکوا د دې وجنا چې په دې تقدیم حج موسم کې الکان ناپویا ناسمجا شریر قسم خلق همشته څوک یو ځین راغلی څوک د بل ځین راغلی خطبه به یو شان لوي استاد خطبه په الفاظو په مقصد او په مراد او مرام باندې به پوه نشي نو تانه به غلطه خبري نشر کی او استاد تقریر بس اثر نشي نو ته چې مدینه ته لاړ شي کنه غلطه به خواص جمع کی او بیا به خواص ته د خلافت په مسلې کې به بحث وکي ٹھیک شو البته به خواص جمع کی نو حضرت عمر صاحب د عبدالرحمن ابن عوف خبره واوریدا او دې دلته تقریر نکړه کله چې مدینه ته راغی نو جمعې پر دې بیا تقریر کړو نو اول یې صدا واورا دیوی ګورا اذ رجع الی عبدالرحمن راغی ما سره عبدالرحمن ابن عوف فقال ما لو رأيت رجلا کچرتا لیدلوی هغه سړی اتا بالمؤمنین چراغ له بالمؤمنین سخا اليوم نرد فقال يا بالمؤمنین اے بالمؤمنین علک فی فلان اشته پستاب ستا شوق په بار د فلان کی یقول چغوی سته شوق د ملاقات ستا وای دې لو قد مات عمرو کچره عمر وفات شي لقد بایعت فلانن زو بیات امارت کوم فلان کی سرا یعنی طلحه ابن عبید الله سرا فوالله ما كان بیاته دا سړی وی قسم می دی په خدای پاک ما کا بیات ابي بکر نو بیات ابو بکر سے الا فلتتن مگر ناصافا فلتتن ناصافا بلا مشورہ فتمت او بیا دغه خلافت تام شو دغه سي عمر سے عمر نرستو زبر طلحه ابن عبید الله پلاس بیاتو کما او بیا بدغه بیاتم تامشي فغضب عمر غصه شو ثم قال عمر وی انی ان شاء الله لقائم الاشیا ذکر الله تمنظری نو خامخا ادریګما ما خامی بیان دې پاره خطبه دې پاره فالناس په خلقو کې توجه کا فمحذرهم يروا فذبا يرون کې دې خلق لرا هؤلاء الذين يريدون دا کسان نه چغی اراده کوي ان یغصبوهم امورهم چې غصب کی د مسلمانانو نه امور د خلافت دوی دا کم خلک چې عمر مرشد زبرداست کوم د دوی خود مسلمانانو نه امور خلافت غصب کول غواړي قال عبدالرحمن وی فقلت ما وی یا امیر المؤمنین لا تفعل تاسمکوا ولی فإن موسم الحج لا تفعل دا سیمکوا ولی فإن موسم الحج ذکر چې دا موسم د حج دی یجمعو راع الناس جمع کوي دا موسم جاهل او بیوقوف خلق لرا وغوغاءهم او شر پسند او فسادیانو خلق لرا مریاد شو ذکر چې دا خو حج موسم دی او په دې کې خو اطرافنا خلق راغلي دي او سو بکی علماء دي داسې عوامم دي ناپوهه خلقم پکې شته کشران وشته یجمع راع الناس جاهل او بیوقوف وغوغاءهم خسر خاوندان د شر فساد وانهم دا بیوقوف او ناپوهه هم الذين داخل دي یغلبون علی قربک چې دوی با د مشرانو نه غالب شي تا په نزدېکت حاصلولو کې حين تقوم فی الناس کله چې تو درېږي خطبه ته منه به پوښي ها ګوره چې اوس ته تقریر کوي د په دې تقریر کې خو عام خلق شته پوه نه پوهه خلق شته الکان شته او قاعده دا چې کله یو خطیب بیان ته ودرېږي هغه غټ خلق با عزت چې روسته پاتې شي او ناپوهه ټول د خطیب نه چاپی رشي ستې نه چاپی رشي نو اوس چې ته تقریر کې نو تانه به جمع شي څوک دا ناپوهه خلق یغلبون علی قربک غالب بشي په دې پاکو خلقو باندې په نږدې کستا حين تقوم فی الناس اوس به پوښي وانا افشاز یریګم ان تقوم چې تو درېږي
فتقول بیا تو وای مقالتن یو خبره یطیرها عنکا نو نقل بکی دا خبره تانا کل مطیر ہر نقل کون کے وَأَلَّا يَعْوُوهَا یا چه وَأَلَّا يَعْوُوهَا او یاد بنکی دی خبر استالرا وَأَلَّا يَزَعُوهَا او کی بندی استا دی خبر لرا موازیها فزی د خبری باندی مانس ستا د خبری کم مطلب وی نو پای بپو نشي تب یو خبره کې غیبتا نه بل مطلب واخلي فامهل خلق المولات ورکا حتا تقدم المدینه تج مدینه تراشی فإن دار الهجرت والسنه ځکه مدینه چې دا دار الهجرت والسنت ته هغه هجرت کور دی او د شریعت مرکز دی نو اوس ګره فتح خلوصو بآل فقه توجه کا کله چې مدینی تلاړي نو فتح خلوصو نو تبا ځان لکی ځان لبشي بآل فقه و خاوندانو د علم و اشراف الناس او معزز خلق مدینی ته بلار شي نو معزز خلق برا جمع کی نو آل فقه علماء صلحاء مجتهدین دوی شخصیات برا جمع کی فتقولو ما قلتا بیا به اوای اغیتا اغا چتوای متمکنن په دې حال کې چې تو با قدرت ہے هر یو څو متمکن قدرت نیون کې په خبره باندې الته بیا ته په خبره قدرت تم لري ونه غصبونه مطمئن به ٹھیک شو او الته ټول اشراف علماء او صحابه نو خبر اثر بوشي فایعیا توجه کا یاد بکی تان دا خبره آل العلم مقالتکا یاد بکی آل علم ستاوینا فیضعوها مواضعها نو بیا بدوی داستا خبره کی دی په زیاده خبره باندې لکه بعض خلک داسي کا اوسم دا تب یو مسلو کی نو ناپوی بپو نشي نو غلط و نشر کی فقال عمر وی اما خبردار والله ان شاء الله کہ اللہ تو منظوری لاقومن بذالک اول مقام اقوم بالمدینہ او بدری گمزو بذالک په بیان دي خبري اول مقام اول ادری دلزما اقوم بالمدینہ جو مدینہ کی خطبه لو درېګم یعنی مدینی والو ته چې کله وړم به خطاب کوم نو په دغه خبره وکوم قال ابن عباس فقدمنا توجدها ابن عباس فقدمنا المدینہ من مدینی ترالو فی عقب ذی الحجہ یا فی عقب ذی الحجہ اے د ذی الحجہ میاشتي اخر کې ځکه حج خلاص شي نو 14 15 نو 14 15 باندې وای نورې نو بیسي کې شي ګرا ذی الحجہ اخري ورځ چې موږ رالو فلما کان یوم الجمعه هغه جمعه راشوا عجلت الرواه نو ما په تلوار اے پتاجیل سره می وکړه الروا وختي تللا عجلت الروا سمانا خپته زي وختي لاړلم حين زاغت الشمس کله چې نور د غرمې نه واوړید حتا اجد سید ابن زید تدی چې ماموند سید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل جالسن دای هغه مشهور صحابي دی یو د عشره مبشره بالجنه نه الى ركن المنبر رکن منبر سره چې جمعه تلانم نو جمعه خالی و سید ابن زید ناشتو هغه رکن المنبر سره د منبر پوره سره ناشتو فجرت حوله ذی ساکن اسم تمست ركبتي ركبته په داس حال کې زما زنګون دلی زنګون سره لګیدا یو دنا سو کرا او لکه د سارګول د عبدالجلیل زنګون یو بسلې کنه جوخ ناسی سره فلم انشب وی ما درنگ تیر نک ان خرجو من الخطاب عمر سے ابراغه فلم ما رأيت مقبلا چما عمر سے بولیدا قلت ما سید توي قلت لسيد ابن زيد بن نوفل لا يقولن العشيه خام خوي بننده د جمعه په خطبه کې مقاله یو وینا لم يقلها مذ استخلفا چې دې بداس خبره د خلافت نوالو سفر به نه کړی نن به عمر صاحب داسې تقریر کوي
چا به د خلافت نوالی تفسیر تاریخ پوری به نه کړي او دې ته پته وکړ چې مینا کې څه شوی دي. فانکر علی ان سید انکار کمر داسې بني وقال دی وما سیتو زدا ګمان نکوم ان یقول ما لم یقل قبله سید وی ګمان نکوم چې عمر یو داسې خبره چې مخکې کړي. وی فجلس عمر على المنبر منبر باندې کېناس فلما سكت المؤذنون اذان وینکی چپ شل فقام فسنا الله بما والوه فقال خطبه ویلا فقال ما بعد اوس ګورا دادی عمر سے خطبه دا او دا خطبه یاد کا اما بعد عمر سے تقریر شروع کا فإني قائل لكم مقالة ویم ز تاسو یو وینا قد قدر لي فتاقی سرا الله طرفنا ما دې پاره د دې وینا مقدر کړی شوی دا ان اقولا چې زبوی لا ادري ذنم خبر لعلها بين يدي اجلي شاید چې دا زما د مرګ نه مخکې وي. نو ورته ذل حج وکنا 23 هجری دا او ذل حج وا اپ 24-25 باندې بیا زخمی شیو بس هغه یو سورہ دی وکړه او دا د کرامت د نیکانو بندګانو لعل بین ید اجلی فمن اقل توجه کا هغه چا زما دا خطبه یاد کړه پو یعنی په دی باندې پوشو و واها او یاد کړه فلیحدث بیا حيث ان تعبیراهلتو بیان دی کی دا خبره چې کم دې تور سیدې سورلی ما چې کم زه ته د دنیا ورسېده نو خطبه بیان کړي. ومن خشي الله یاقلا هغه سوچ یریږي چې دی په نشي فلا احل لاحد ز نجائز کوم یو کسلا ان یکذب علیا چې په ما درو وي که څوک پوښو نه بیان کړي چې څوک نه پوهیږي نو وایا اوس څنګه بل تقریر ان الله باس محمد صلی الله علیه وسلم بالحق الله محمد علیہ السلام لګره ده په حق وانزل علی الكتاب الله الكتاب قران وکړي وکان مما انزل الله آیت الرجم بعض دغایتنا چلا را لګره دي آیت رجم ده فقرناها دا ترجم لستهو وعقلناها موږ ذکرو ووعیناها موږ یاد کړو رجم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجمنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلق بدکار رجم کړو نو بیا موږ په عمل کړو موږ رجم کړی فاخشى یریګما ان طالب الناس زمانن کما رسو په خلق باندې زمانه ودشي ان یقول قائل وای به یو وین کې والله دا هغه د قائل خبره والله ما نجزا ترجم چې قسم می دی په خدای چې موږ ترجم آیت معلوم نه دی په کتاب کې فیذلوا بترک فریضه انزلها الله دا خلق به گمراه شي پس ترک د فریضه باندې چې رجم دی مطلب دی ورجم فی کتاب الله حق اور رجم د الله په کتاب کې دا بر حق حکم دی علامن زنا اذا حسن من الرجال والنساء چې چا زنا کوي او محسن وي ناری نه کې زنانا اذا قامت البینه تو چې کله بینه په موجود شي یو او کان حبل یا د خذ حمل موجود شي او الاعتراف یا خپل اقرار کی باب ثابت شو. ثم انا كنا نقرا فيها فيما نقرا من كتاب الله بیا منګه لست هغه آیتونه چې د قران لستل خدا منسوخ دي فاسشو الله ترغبوا انا بایکم الکه د خپل پلانونو به اعتراض نه کوي فینو کفر بكم دا د پلان اعتراض کفر دی ان ترغبوا انا بایکم چې بیرغبتی وکای وان کفر بكم ان ترغبوا انا بایکم الفاظ کې فرق دی الا تشو کنا الا خبردار ثم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام لا تطرونی ما عزت زما په عزت کې مبالغه مکوئ کما اتری عیسی ابن مریم لکه مبالغه کړی شو په شان دی صاحب ابن مریم وقول عبد الله ورسوله ثم انه بلغنی بیا ما ته خبر رسیدلې دا اوس دا مینا خبر شو ٹھیک شو بھائی ما ته دا خبر رسیدلې چې ان قائل منکم یو وین کې تاسو نه یقول وی والله لو ما عمر عمر مرشی بایات فلانن نمگو بیات کو د طلحه ابن عبید الله فلا یغترن امرؤن فلا
ترن امرون دوکد نشي یو انسان ان یقول چې دی وی انما کان بیات ابو بکر فلتتن چې بیات ابو بکر سو ناصافیو وتمت پورش الا خبردار وإنا قد كان كذلك ٹھیک دا بیات صدیق دا خنا صافی وو لیکن ولکن الله وقا شرها الله پاک بچ ساتلو صدیق شر د اجلتنا شر امانه شر د اجلتنا ځکه هر کار چې تیز کیږي بے سوچي راي کې سنه سن نقصان وي تو صدیق الله بچو ساتل ګور وليس منکم او نشته پتا تو کې من هغه څوک تقتل انا الیه چې وصول کیږي سټونه د سوالو غیتا مثل ابي بکر شان د ابو بکر یا څه ازما تقتل انا الیه ده کنه چې کټ کیږي سټونه غیتا مراد سفر ده ارتازو کې تاسو نشته چې دای ملاقاتون خلق راځي آیو صدیقو چې هغه ملاقات به خلک د دنیا نه اطراف نه راتله ها من بایا رجلا هر هغه چا چې بیا تو کړی او سړی ان غیر مشوره من المسلمین بغیر د مسلمانانو د مشورې نه نو اوزیات کو فلا یبایا یا فلا تبایا هوا پس بیا ته نکړی شي داغي وللذي تابعو او ندی بیا تو شي داغه چا تابعو چې موافقت کوي معنی یاد شو هر هغه کس چې دغه بیعت وکړي شي به د مشورې نه د بیعت کنه کوي او نه به کوي بیعت دغه چا چې چا د دې سړي موافقت کړی وي تغرتن ان یقتلا لوی د یری د دین چې دا دواړه وجل شي معنی کې یو سره به مشورې اتحاد خلافت کې حکم سره باغی دې کنه بیا وجل کیږي اوس ګوره د صدیق اکبر په خلافت باندې کوم مشوره شوې ده هغه ته وخت کې دغه ګران دی دی وینو قد کانا من خیرنا تاکي سره صدیق اکبر زموږ د غوړه خلقونو حين توف الله نبی صلی الله علیه وسلم کله چې نبی رسول وفات شو صدیق په ټول کې غوړو وان الانصار خالفونا انصار زموږ مخالفت کړو واجتمعوا باسرهم او دوی جمع شو د انصار ټول په یوځه فی سقیفه بنی ساعده په سقیفه د بنی ساعده کې او سقیفه د بنو ساعده دا یو ځای دی او ما څنګه دی موبایل کې شته او دا بیری بوزا سره چوخته وخالف ان علی توجه کوه او موږ نه پاتې شو ورستو دا باندې چې مخالفت کړو بیا شو د صدیق خو پات شو د موږ علی سیف او زبیر او من معهما او هغه څوک چې دوی سره وو واجتمع المهاجرون الى ابي بکر او جمعشت مهاجر ابو بکر تا فقلت ما لابي بکر یا ابا بکر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار زچ لارشو اخبرون انصاریانو څخه نفن طلقنا مغلاړو نريدهم چې انصاریانو څخه تلو فلما تنونا منهم هرکه انصار ته نږدې شو لقينا منهم رجلان صالحان نمنګه ملاقات شلو د دې انصارو دو کسانو نیکانو سره هغه نوم یو نوم اویمر ابن سعید او بل نوم معد ابن عدیو یو کس نوم سو اویمر ابن سعید الانصاری او دیم حضرت امان ابن عدیو فذکرا توجودا فذکرا تیشوا دی ذکر کما تملا علی القوم هغه خبره چې په کوم باندې قوم جمع شو فقال بي اين تريدون يا معاشر المهاجرين توجه کوي خان دی موږ ته چته ده مهاجرینو فقلنا موږ نريد اخواننا هؤلاء من الانصار انصار سخذو فقال دو کسان لا ضرورت تو نشته علیکم پتا سودا لازم دی الله تقربوهم انصار سخلاق نشه او قذو امرکم تاسو په خپل خوخي فیصله وکړئ چې کوي انصار څخه مزه غصه دي معنی دا انصار څخه مزه ابي غصه دي په خپل خوخي او فیصله وکړئ فقلت عمر چې ما والله لناتينا موږ خامخذو فان طلقنا موږ لاړو حتی ته نام چې رسیدو تا په سقيفه بني ساعده چې دوی په سقيفه بني ساعده د بني ساعده قبيله یو صبر التناسو
فاذا رجل مزمل یو سړیو چې ځان نه صادر چا پیر کړو مزمل او سره پټ کړو ودو بین زارانه دوی ټول په منځ کې فقلت ما ته من آزاد سوق رجل مزمل دی خوشوي نو قال دوی هذا سعد بن عباده دا سعد بن عباده دی فقلت له ما ورته چې مالودی لسدي چې سره پټ کړي صادر کې یو اكو دینا جوړه دی فلما جلسنا قليلا چې موږ لغونی کې ناسو توجه کا اوس دا بنو ساعده څخه لاړو انصار څخه اوس د انصار یو خطیب را پاس تقریر ته ورکړه تشهد خطيبهم دغه وخت د انصار یو خطیب را پاس خطبه ویلا ثابت ابن قیس ابن شماس فاسنا لله بما والو ثم قال بیاوی اما بعد توجه کا اوس تقریر تا اما بعد فنحن انصار الله موږ د الله دین مددګاران یو وکتیبۃ الاسلام او موږ لشکر د اسلام یو موږ انصار د دین یو لشکر د اسلام یو وانتم تاسو چې معاشر مهاجرین اے مهاجرینو راحتون یو لغونی ډلای لغونی افراد یې وقد دفت دافت من قومکم یاز وقد دفت دافت من قومکم تاقی سره جدا شوی دي سکسان د قومونو خپلونه مکی خلق یې خپل قومونو جدا شوی یو سو افراد دل تراغلی وای اوس دې فیضا خطیب وي ګوره خطیب سے فیضا یریدون دغه وخت دا مهاجرین اراده کوي ان یختزلونا من اصلنا چې او باسی مغلر دوی د اصل خپلنا کله اصل خلق مدینی کنه انصار مګیو یختزلونا دوی او باسی مغلر من اصلنا د ویخنا مغلر د ویخنا او باسی امونه تاسو نه کی وان یقزنونا من الامر او دوی اراده کوي چې او با سمولرا د خلافتنا ايقزنونا من الامر چې او با سمولرا د خلافتنا دا تقریر وکړه وی عمر فلما سکتا هر کله چې چوپ شه خطیب دن سوارو ارته ما اراده وکړه نه تکل ز خبرو کما وكنت زورت مقاله اعجبتني عمر سی ما په دې ځل کې څه بیان جوړ کړو او مال په خپل ځل کې دې کم بیان چې ما جوړ کو زه ډیر مطمئن کولم چې زه به ډیر خصه تقریر کوم اريد ما اراده کول ان اقدم ما دا تقریر مخکې بین ید ابي بکر وكنت ادارئ منه او ما مقصد مدافع کول د ابو بکر مرګچان می کولا بعض الحديث بعض خبرو فلما اردت اراده وکما ان اتكلم ذ خبركم قال ابو بکر ما تو على رسلك فقلا رکینا وی فکریت ان اغضبه نو ما دا خبره بد او غنل چې ابو بکر غوسه کړ عمر ته ما زین کی او تقریر جوړ کړو چې پای بد صدیق مدافع کوما ٹھیک شو چې خبره ته پاسې دما نو صدیق راته ته چوپ کینه فتكلم ابو بکر فكان هو احلم مني یاد کا و ابو بکر احلم مني ما نزياد بردبار واوقر او دې درن مزاج والله ما ترک من کلمت قسم دې په خدای ته نو پرېږ دی یو کلمه عجبت چې تعجب کا چولما فی تزویری د جوړول زمانہ الا قال فی بدیاتی مگر دې بدعت نه وی معنی پوښوي عمر سے وی چې ما کم تقریب سوچ کړو جوړ کړو او ما ته په ذهن کې ډیر خخ کار شو هغه خبره صدیق اکبر لازم فل بدی شروع شوې هغه خبره بدعت نه وي ښا وافضل منا زما خبر نه غوړم وي حتی سکت چې چوپ شو فقال صدیق ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم له آل هغه شی ذکرتم چې تاسو بیان کړل چا نصرت ته یا د الله کرواله دي د غورنا فانتم له آل تاسو واقع دي مستحق یې ولن يرفع هذا الامر الا لهذا الحي لیکن نه دي جائز کړی شوی دا امر د خلافت مگر لپاره فقط دي مهاجرینو کې د قریشو انصار تاسو حق یې چې سوای ټیک ده او خلافت پیغمبر اسلامي چې دا په قریشو کې وي دا په قریشان لور کول کیږي
هم اوسط العرب نسبا دا قریش په عربو کې د ټول اعلی نسب دی ودارن ټول خسته کورواله دي وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين او زه تاسو په راضي کېږم په دې دوه خبرو دوه کسانو باندې صدیق وي فبايعوا ايهما شئتم بیا تو کې چې د کوم خوخوي یو فاخذ بيدي عمر رضی الله عنه علماء وبيد ابي عبيده بن الجراح ابو عبيده بن الجراح ونیو وهو جالس بيننا او صدیق من کې ناسه صدیق منس کې ناسو نو انصار ته چې دا عمر ادا ابي عبيده دا خلیفګان دي او دوی پلاس بیا تو کې د نبی رسول الله پستا دا زتا سے پیش کوه ٹھیک شو مولانا ووجه فلم اکرام مما قال وی بد میونگن خبر چه دیوی غیرها پوش کنا کان والله ان اقدم اللہ عمر سے وی فلم اکرام مما قال ما تا بد اون لگی دا خبر نچه دیوی لا ولی قال غیرها صدیق دین بغیر بلا ویلی نا بخوا خدارا تا دیر بدو لگی دا چه خلافت ما تا حوالا کھاو وی والله زما د الله قسمی ان اقدم چې زه مکه کړم خلافت تا فتضرب عنقي او بیا زما سټ کټ کړی شي لا يقربني ذلك من اسم په داسې حال کې چې مانه ګناونی شوي احب الیا دا ماته ډیر زیات وردی من ان اتامر علی قوم چې زه امیر شم په یو داسې قوم فیم ابو بکر چې پای کې ابو بکر وی مطلب پوه عمر سے وہی چې کله صدیق وی چې عمر خلیفہ کړي دا خبره ما ډیره بده ولګی دا ما چې زه مړ کړې شوې په داسې مر چې ګناه پکینی داسې مر چې ګناه پکینی دا مال بهتر دي چې متا خلافت حواله شي ها فقال قائل من الانصار نو دغه وخت یو انصاری پاسه دا توجه دا یو انصاری پاسه دا هغه حباب ابن المنذر دی تقریر کوا انا جزيلها المحقق وعزيقها المرجب یا څه وی انا ازچه ما جزيلها المحقق ز جزيل محقق ما ز جزيل محقق ما وعزيقها المرجب از دغی هغه کجورا محبوبه او معظمه ما دا لفظی معنی شو حاصل داره وی انا جزیلها المحقق ز هغه دوی هغه وګد لرګه ز په دوی کې هغه وګد لرګه ما معنا زما حیثیت په دې کې د اصل او د بنیاد دې معنا انا جزیل والمحقق زما حیثیت په انصارو کې په شان د اصل او د بنیاد دی و عزیقها المرجب ازما حیثیت په دې کې په شان د سردار دی په یو قوم کې چاوی حباب وې زبدی قوم کې اصل او جړ یما او زبدی قوم کې د قوم سهاره یما د قوم یو با اعتماد شخصیت یما دا حاصل دی لفظ معنی دا چې جزیل حل محقق جزیل اصل کې هغه وګد لرګي ته وای یا وګدی کمبي ته وای چې کمزې کې او خان تړل کېږي هغه ځای کې خخوي کم اوخله چې خارخ راشي دی ورته ځان کوي او چې ځان کوي نو سره پار کوي چې سکون ورته ملاوي شي هغه او خارختی لکه کله خارخ راشي نو هغه جزیل محقق زیاده حق نه دی کنه حق څه ته وای خارج ته وای محقق زیاده ګرولو نو چې کله اوخله خارخ راشي هغه غټ لرګي سجدان وګړي مطمئن شي نو معنی دا زد دی قوم هغه عظیم شخصیت ما چې په ما باندې خلق سکون پیدا کیږي نو زی اصل جړ او بنیاد ما ووزيقها المرجب وزيقها وزيق د حذق نه دی حذق څه ته وي کجوري ته وي توجه کوا او مرجب هغه غټه کجوره اوس څنګه لکه کجوري کنه کجوره خو پیژنې هغه کې میوه وشي
هغه داسې درنه شي نو کته دی اونې ورزیدو خطرې زمیدار ته یو مضبوط لرګې لاندې سکی دي ودرې سهاره ولا ورکی هغه میوه بوټه د دې لرګي ودرول شي په سهاره پاتې شي نو معنا دا شو چې دا زما انصار دا پشان د میوه د کجوري دي او زه هغه لرګي ارم کړی شي ما زه دغه میوه سهاره ما دا قوم خو په ما زه د قوم سهاره ما په ما باندې قوم اعتماد دي خو به پوښتنه پرې باندې مننا امیر و منکم امیر یو بتاسو امیر جوړاو یو بزمن امیر جوړیږي خوشي یا مازر قریشن فکسر اللغتو شور زیاد وارتفت الاصوات وازن چت حتى فرغتو عمر ز وجر من الاختلاف الاختلافنا فقلت ما ابسط يدك يا ابا بكر زشلا وګدکا فبسط يد اغلاس وګدکا فبايات ما بياتو کا اغي پلاس فبايا المهاجرون ثم بايت الانصار ونزونا او بیا منګه راجمشلو ټوب کومګه کنه ونزونا او منګه غالب شلو على سعد بن عباده باندې فقال قائل منهم او يوسلي دوینا قتلتم سعد بن عباد تاسو سعد بن عباد مغلوب کا فقلت ما قتل الله سعد بن عباد الله دې مغلوب کی دلته ګوره قتل معنی دا بل معنی الله دې مغلوب کو ساتي قالوا مري وانا والله ما وجدنا فيما احسننا قسم دې په خدای مگر نو متفاقه سیس کې موږ حاضر کا من امن یوکار اقوا مضبوط من مبایعت ابي بکر بیعت ابو بکر خشینا مجردو ان فارقنا القوم کہ مگر د قوم نه جدا شلو ولم تكن بیعت او بیعت مؤثر نشي ان یباو رجلا منهم بعدنا کہ دوی یو سوی پلاس بیعتو کی پس زمنا فاما تاباناهم على ما لا نرضى یا خب اغسری په تابعداري کی ویو سره د ادمي رضانا واما نخالفهم یا موږ دغه مخالفت کو فیکون فسادا بیا به سبب د فسادی اوس اخر کې وی فمن یبايع رجلا هر هغه سره چې بیعت وکړي چې دغه علی غیر مشورت المسلمین د مسلمان د مشورې نه بغیر فلا یبايع دای بیعت اون کړی شي یا فلا تبايع بیعت اون کړی شي هو ددی وللذي تابه او نه هغه چې دې مرګري تغرتن ان يقتلا لوی د خوف د مرګ نه مسجد باندې پوښوي زم تراله خبره چلو مخیره یعنی بکران ناواده کړي کې بدکایو کی نو سزا ورکه وین فیان کل نو باسه او دا نفی چې کوم د جلاوطنی عندنا سیاست ته د شوافی ابن مجوز د حد ده كل واحد منهما بعد الجلدة إلى قوله وحرم ذلك على المؤمن قال ابن عيينة رأفة من إقامة الحد رأفة نرمي قائمول د حد بس وای شاب زاکل مکه ترشید کتاب نکاح کې غربا یعنی یو سره تغریب کړو تغریبانا جلاوطن کړو نو دا طریقه لازمی شو نو موږ سیاستن فرغوی جز د حد حدثنا الاسلام قال عن ابن شهاب سيد بن مسيب عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من زنى ولم يحتج لنفي عام باقامه الحج عليه باب نفي اهل المعاصي والمخنثين باب دې په بیان دا شړلو د اهل المعاصي د مجرمانو والمخنثین د اجراګانو معنی کې چا معصیت کړي نو سزا ولا ورکا جلاوطن کا او اجرا له سزا ورکا جلاوطن کا مخنث هغه ته وی چې د خود سره ځان برابرۍ په ټول کارونو کې الاخري پټانګي پورې ها وبيقول حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والرجال من النساء وقال اخرجوا من بيوتكم واخرج فلان واخرج فلان یعنی وباسه دوی لا خپل کورونو نه بیا فرمای اخرج فلان و اخرج فلان کیم وکړه د کور نه فلان کیم وکړه د کور نه لکه یاتي د تمکه روایت نبی اسلام په کور کې مؤنث ناسو اوی
بنت غیلان کې چې فتح شو پلان کې دي بنت غیلان بدل تخیم چې ناشنا کنه ال اخري حاجی بیا د کوټ ته ناراضي جی باب دې بیان دا چا امر غیر الامام چې امر کړی امام غیر د امام نه بقامت الهدی په اقامت صاحب غائبا انو چې د امام نه غائب وي معنا یو سړي جرم کړی دی او امام ته خو دې شو چې فلان کیسه کې زید جرم کړ دی امام سے ورته وی چې جرم په ثابت شنو سزا ولا ورکړي معنا امر غیر الامام چا چې امر کو د غیر د امام ته یو خو خلیفہ دی یو نائبی خلیفہ دی چې به اقامت الحد دی او قائمون د حد په داس سړي چې د امام نه غائب ونه دا جائز دی جی خدا یو حدیث شپږ سو زل راځي شابه وهو جالس فقال يا رسول الله بين بكتاب الله وقصده فقال صلى الله عليه وسلم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله ان ابني كان عسيفا على هذا فزن بامراته فاخبروني ان على ابن الرجم فقتلته بمئة من الغنم ووليدة ثم سألت عن العلم فزعموا أن على ابن جلد 100 وتقريبا فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله وأما الغنم والوليدة فرضنا عليك وعلى ابنك جلد 100 وتقريبا وأما أنت يا أنيس فاغضوا على امرأة هدف الدمى فغضب أنيس وګوره أنيس وکیل کې امام او دی اغیله او سزا ورکا په کمزه کې ورکا شاید امام نه غائب جی مخکدا باب قول الله ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات الايه غير مستفحات الزواج ولا متخذات اخلاء اخلاء دوستان جی باب اذا زنت الامر کله چې یو سړی وینځه بدکاریو کی نو دغه سو حکم دی نو تب اغیله سزا ورکای ور ارچی خبره د جلد دا بغیر د امیر نه نور نشو کولای سو جی ابي قال حدثنا يوسف اخبرنا مالك عن شيبان عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه اذا زنت ولم تحسن قال ان زنت فجلدوها ثم ان زنت فجلدوها ثم ان زنت فجلدوها ثم بيعوها ولا بزكيه قال کوم ځای وخته باب الثالثه دا دې زما کې تیر شوی دی ټیک دا زکه چې ویزه د پار خرجم شته نه نو فجلدو جلدی لیکن بعض ائمه فرمایي چې امیر او مالک سزا د جلد ورکول شي منګو نه حد اجرا فقط امیر کول شي جی باب الله يسرب على الامر اذا زنت ولا تنفر دو خبر یاد کا یو دادی چې ویز د پار جلد دی نو لا یسرب معنی د اکتفا با په تصریب نه کوي تصریب معنی بد وینا اکتفا په زور نه کوي چې سره ورته گنجره منجره دوی لتی غنا نه سزا ولا ورکي دیم قول دادی چې سزا ولا ورکړي نو بیا ورته ګناه نه یادای ولا تنفع او نفقيږي بومنا زکه دا غویزه ده نو جدید نه تنفي دام کې نو الته بیا بازار ګرمي نو دې لپاره نفي نشته ده وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال حدثنا ليس عن سيد المقبول عن ابي عن ابي هريره انه سمع يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامه فتبين فليجلد ولا يسرب ثم ان زنت فليجلدها ولا يسرب ثم ان زنت الثانيه فليبيعها ولا بحبل من شعر قال اسماعيل بن اميه عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب احكام اهل الذمه واحسانهم اذا زنوا ورجعوا الى الامام باب دې په بیان د احکام د اهل الذمه و احسانهم او د حکم د ودونو داری اذا زنو چې کله چې دوی بدکاریو کی ورفعوا الى الامام او پیش کړی شي دوی خپل امام ته ٹھیک شو نو امام ابو حنیفه صاحب رحم الله فرمایي چې آل کتاب یا آل ذمه چې دي نو دا د دوی دا وعده کېدل دا معتبر نه دي ای وجه دا چې دوی د پاره خرجم شته نسري فقط دوره ده نو دوی دا احسان غیر معتبر دی یا دیم توجیدا ده چې د آل کتاب او د ذمو احسان معتبر ځکه نه دی چې زمون په نسبت احسان د مسلمان معتبر دی ايکونا مسلمان و محسنن وی دا خو مسلمانان نه دي نو په دې اعتبار ته دوی ته محسنین نشي ویلې
جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثني الشيباني وقال سالت عبد الله بن ابي اوفى عن الرجل فقال جمع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قبل النور ام بعد قال لا ادري تابعه علي بن مسلم یعنی مخکې د نزول سورۃ نور نو یا پس سورۃ نور د نزول نو که نزول نه مخکې ویني بیا خو ماندا چې سورۃ نور کې جلد راغل دی نو رجم منسوخ دی او کې بعد وی نو سورۃ مائده کې د رجم ذکر شته دا رجم حکم اسم برحال دی جی والمحاربي وعبيدة بن حميد عن الشيباني وقال بعضهم المائدة والأول الصح وبه قال یعنی سمانا او بعضی وی قبل النور ام بعد او بعض کی راضی قبل المائدة ام بعدو لیکن اول صحیح دی جا قبل النور دی جی وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم او امراه زنيا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة دام تعویل لخاطر مکرر دی انشاءاللہ ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبوا ان فيها الرجل فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقال ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجل قال صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يجنأ على المرأة یجنو ینزان راغ ورزو جی يفيها حجارة یقیها چې بچکول دا مرګری خپل فرنز دا غټونه باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت رميت إذا رمى امرأته یو سړی اوویني اوشتي دا اولی خپل خزا یعنی مراد تهمت ته ګورغه إذا رمى امرأته او امرأة غيره بالزنا کله کې یو سړی خپل خزا یا د خزا د غیر تقریبا تهمت ولګي د بادشاہ مخکي په زنا باندې عند الحاکم یا والناس عند الناس هل على الحاکم ان يبعث اليها آیا په حاکم دا خبره لازمه ده چې ولګي دي تهمت زده زنانی څخه فيسالها عما رميت او تپوسو کی داغه سیزنا چې کم شیز باندې بدی تهمت لګولې شوی دی جواب سره آو لکه معنا بادشاہ مخی سو کوئی چې ان فلانتن زنت اوس په بادشاہ پدی فقط دې سړي په وینا به اعتبار کوي اور یا چې کوم دې لګي وکاس چې لاس دې جناب معلومات وکړي نو چونکی امراتو اونیس نه دا معلومیږي چې معلومات وکړي او تحقیق وکړي جی أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا خالد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبره أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بيننا بكتاب الله فأذن لي إجازة كمال أن أتكلم ذا خبركم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا قال مالك والعسيف والأجير فزنى بإبرتي فأخبروني أن على ابني الرجمة فاقتليت منهم ب100 شاة وبجارية لسوء سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 تقريب عام وإنما الرجم على إبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرض عليك وجلد 100 وجلد ابنه 100 وغربه عاما وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت آخر معنی پیجن څه ته وي د بل معنی نه د ګوره سپک معنی بګي او تلاش ته پوزو کړه خزي د سپک نه معلومه شو چې بادشاہ مخ کی ویل شو چې فلان کی خزه بدکاری کړی دا لیکن د دې قائل په قول بادشاہ حاکم اعتبار نه کړي بلکې دغه تحقیق دی پاره کس قربان باب من ادب اهله او غیره دون سلطان باب دې په بیان د جواز د هغه چا چې دې ادب ورکی خپل اهل تا او غیره یا غیر د آلتا دون سلطان بغیر د بادشاہ نه اصل کار خود چا دی الک اصلاح او تعذیب د امیر او د بادشاہ کار دی لیکن کې په یوځه کې بادشاہ او امیر اصلاح نه کوي
په دغه وخت کې مالک پلار رور رشتہ دار هغه اصلاح کول شي. مثلا حضرت عائشہ خبره به رخصو او صدیق سے ور سکون را چول. بس امام بخاری خدا حدیث شپږ سو زه مخ کرا او مخ کرا. النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى فاراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله وقاله ابو سعيد. وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه قالت جاء ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع راسه على فخذه فقال حبست نبی علیہ السلام زما پتون سره خان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدیق راته حبستی رسول الله صلی الله علیه وسلم والناس وليس على ماء فعتبني وجعل يطعن بيدي في حصلتي ولا يمنعني او نمنكو مال را د حرکتنا الا مکان رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر اغسر خودشوی د حضرت زکه جما کی خوزم نو حضرت سے ویخیږي ماشاء الله. فأنزل الله آية التيمم. وبه قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة فقال حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني نحوه لكذا وكذا. باب من رأى مع امرته رجل فقتله. باب دې په بیان د هغه سړی را ما امراتی چوینه خپل خزي سره رجلن یو سړی چې جګه تړل دی فقتله او دغه رائی دې سړی لرا اوجنی نو څه حکم دی ځکه چې دی خو هغه ولید په بدکارۍ باندې او چې دی هغه سړی وجه نو دې بس کې وجنی به او کنه سبا کوي مخکې مسله تیر شوی چې وجل جایز نه دی دیو مخکې حاکم ته سکی درخواست پیش کړي او حاکم نه بدلی معلومات کړي لیکن اوس کې چری یو سړی مخکې د اخبار د حاکم نه دا سړی اوجه نو څه حکم دی نو بل استاد عاشی لیکلي جمهور علما وایي چې عليه القوت په دې قاتل باندې قصاص دی پاتې شو کې دی چې ما خو په بدکارې وجلې نو فل معاملۃ بینه و بین الله تعالی لیکن ګوره د شریعت په هرې خبرې کې ډیر رازونه کې چېرې دا قوت په لازم نه وي بیا به خلقو دشمنان وجل چې ما قتل داس جل کا ٹھیک شو مولانا صاحبہ جی مطلب دا وجل نشي قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأة لضربت بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دیوی لو رأيت رجلا مع امرأتي کہ ما یو سړی خپل خزه سره ولید زبه وهم په توري سره داسي غیر مصفحن په دې حال کې چغبني اړول شي یعنی په تیری باندې په سټای نه فقال اتعجبون من غیرته السعد نبی علیہ السلام صحابه ته چې اتعجبون من غیرته السعد د صاحب د غیرت نه تاسو تعجب راځي لا انا اغیر منه والله اغیر مني چې ګوري زما غیرت د سات زیات دی او بیا زما د غیرت د رب غیرت زیات دی او فی الحدیث مخکی ومن اجل ذلك حرم الفواحش دا غیرت دی وجنه الله فواحش حرام کړی دي لیکن کم الله چې فواحش حرام کړی دي هغه الله دام ویل دي چې بیانو ٹھیک شو جی باب دې په بیان د تعریض کې تعریض وی پیش کول د کلام تا او ار تعریض ار هغه کلام ذو وجهین ته وای چې ظاهر مفهوم دغه د باطن نه خلافي مفهوم ظاهر باطن نه خلافي جی وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عن ابي فقال يا رسول الله ان امرأتي ولد غلام اسود فقال هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق خاکستر پکشته خاورجن قال نعم قال فان ذلك قال اوراه علق نزاه قال فلعل ابنك هذا سمر ناشنا انداز سره حضرت دغه شکی شکل لري په خدای می زویر اور دی او تور دی نزه تورم نه مخزه تور ده دا چتن راغی
نبی اسلام وخان د کور کې څه خوان میخي او جشته په څنګه نشتا وخان ټول سره دي په پکې څه خاصترم شته یو پکې یو دوته پکې شته په داس چرته راغله وخان خو د ټول سره دي بیا سره پکار کې دې چې بار چتا یو رګ د مشرانو یو رګ پکې پاتې وي چې دې چې تاسو مشرانو کې بار په شان د تور پاتې شي کلی جی باب کا تعذير والادب باب دې په بیان د مقدار د تعذير او مقدار د ادب الګ ججالت سزا ورکې د تعذير په تور باندې یا د ادب په تور باندې نو څومره ورکول شي سو کوئی چې لس درونه زیات نشي ورکول سو کوئی حد شریعت دا کته کتاغه ته تعذير وای او د تعذير اجازت بادشاہ وقت تا او خلیفہ وقت تا او حاکم وقت شته جی فبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله النبي برد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز فوق 10 جلدات الا في حد من حدود الله. فبه قال حدثنا عمرو بن عدي قال حدثنا فزيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن ابي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا عقوبة فوق 10 ضربات الا في حد من حدود الله. فبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال اخبرني ابن وهب قال حدثني عمرو أن بكير حدثه بين أنا جالس عند سليمان بن يسار جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثوا أن سمع أبا بردة الأنصارية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليسار فقال له رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تواصل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي إني أبيت يطعم لربي ويسقيني فقال أبوا أن ينتهوا فلما أبوا أركجوي إنكار وقد ترك وصال أن ينتهوا عن اليسار واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر که دامیاش رسو شوی لزدتکم ما بدا وصال نور سوا کرو دا کلام حضرت سوی کل منکر لهم پشان دا سزا ورکون کې دویتا نو دا تعذير قولی شو. إن أبو داود وشعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري قال عبد الرحمن بن خالد عن شهاب سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا فإن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا عروة عن عائشة قالت ما تهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بشيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. بس الفاظ بدل حدیث مخکې تیر شوی من تقم رسول الله لنفسه في شيء حضرت صلی الله علیه وسلم د خپل ذات لپاره انتقام او بدن دا غصد هیڅ جانه په هیڅ چیز کې حتا ينتقم من حرمات الله تر دې چې یو سړی حد کړي د الله د محرماتو نو فینتقمو لله نو کې ایله سزا او بدله ور کړی دا نو الله رضا لپاره جی. بسم الله الرحمن الرحيم ونظر الفاحشه وترتق وتهمه بغير بينه. باب دې په بیان دا غچا اثر الفاحشه چې دې اخکار کی بدکاری وتلطخ او ککرواله په ګناه وتهمتا یا په چا باندې تهمت لګول چاته بد ویل بغیر بینتن بغیر د گوانا گوا در سخنی او ته داسې وای لکه دې روایتو کې راځه نو چې تهمت وی او گوا بینه نیوی نو دغه وخت کې سزا نشته ده نفسي بیننی نو سزا نشته ده لکه اوس په تاسو دا یو روایت 2-3 در راځي یو خزوا چاغي معصیت په اسلام کې اخکارا کاو یعنی بدکاری کولا کنجرا وا او حالانکه مشهور وا هي زیب زیب خلق وی خو بینه په قائمه نو وا الہ حد نو
وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وانا ابن 15 تفرق بينهما وقال زوجها كذبت عليها ان امسكتها قال فحفظت ذلك من الزهري ان جاءت به كذا وكذا. دا هغه د حدیث څخه کنه هغه وحر په شارع كان وحرته فهو وسميته الزهرية يقول جاء به للذي يكره یعنی راتلو کی په صفات دا بچی چې دې بد غني لکه پلار ته نیتله. ابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو زناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله ابن عباس سيف د متلاعنين ذکر وکا هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت راجما امراه من غير بيت قال دا چاته تاسو وکا دا ته تاسو وکا عبد الله ابن شداد نه یلتی دا هغه خذوا متلاعنه چې نبی رسول الله لو كنت راجما امراه عن غير بينه چې نبی رسول الله کې چرزه یو خذلا رجم بغیر د بینین ورکړې ما ورکولې نو فلان کې لبما رجم ورکړو هغه په حق دې متلاعنیو قال الله نا تلك امراه اعلنت دا یو بل خذوا اعلنت سمانا اعلنت بالسوء والفجور هغه علانیه بدکاریان کولې علانیه فسق و فجور کا خو بینه پنوا او دا معنی چې مخامخ کولا خو معنی خلقو کې مشهور وا خلقو کې مشهور چې مخامخ کولو بیا بینه شو کړه تاولې ده. دي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يوسف قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس ذكر المتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه يشكو انه وجد مع اهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا لقول فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل لحم سبط الشعر يعني زرنګ یو او بالکل اوچ کړس تیلو ها وقال الذي ادعى عليه انه او چې چاته نسبت معشوم کاو یعنی هغه کس چې وجدا عند اهلی شریعت خذ څخه دی لیدلو خو خادلن غټو پاندو والا کوټلو پاندو والا کثیر اللحم خغوخین. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوزعت شبيها بالرجل الذي الله تعالی حقیقت اخکارا کا دې خذ معشوم راوړ هغه مشابه پاغه سړی ذکر زوجها چې داغي ذکر دې خذ خاوند کړو د زنا په نسبت باندې جی انه وجدوا عندها فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينه رجمت هذه فقال لا تلك امراه كانت تظهر في الاسلام السوء بدكاري. باب رمي المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوب باربعه شهداء فاجلدوهم 8 جلدة الى غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الايه. یعنی مقصد سزا د قذف او حیثیت شرعی د قذف چې دا ګناه دی او د کبایر نو یو کبیره ده. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات باب قذف العبيد. باب قذف العبيد باب دې په بیان د قذف د غلام سمانا چې چېرې دا غلام چاته بد وي دا غلام په چا باندې تهمت لګي نو دې لسري نو داغي جواب دقه دی چې فعليه نصف مال الحراير نو سزا بول ورکول کیږي او سزا کې وسوي تخفیف وي. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سهيل بن غزوان عن ابن ابي نعمان عن ابي هريره قال سمعت ابن القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامه الا ان يكون كما قال باب هل يامر الامام فيضرب. ګوره من قذف مملوکه یو سره حر ولګید خپل مملوک لای بدوي تیشوا او حال دا چې بری مما قال دا غلامی دغه تهمت نه پاکو نو جلد یوم القیامه نو دا حر له سزا په قیامت کې ورکول کیږي. نو دې حدیث معلومه شو چې چری یو حر ولګید مولا ولګید په غلام باندې تهمت ولګاو ٹھیک شو نو دا تهمت د ګناه په حیثیت پاتې شو خو دې په مقابله کې به حر له سزا نه ورکول کیږي ورکول کېده نو جلد یوم القیامه ذکر نه کېده. معلومه شو چې دا جلد
قیامت پر ازبه باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه فقد فعله عمر. وای او دغه اوس مخکې خبر لاله او نه سوال روایت چراغي هغه داده آیا امر کول شي امام یو بل سړی ته فیضرب الحد چې دې په مجرم حد جاری کی په داسې حال کې چې مجرم د امام نه لری وی او عمر سے داسې کړو دي. وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان افقه منه فقال صدق يقضي بيننا بكتاب الله واذن لي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني كان عسيفا في اهل هذا فزنى بامرتي فافديته منها ب100 شاة وخادم واني سالت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان على ابن جلد 100 وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجمة فقال والذي نفسي بيدي لاقضين بينكم بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام ويوم يسرق على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فرجوم فإن اعترفت فرجمها. مخکې خلک هم شاته په مراد مخکې